پای خدای ولزی مين شو پای خدای ولزی څه شو مين شو او سړی چې کمندنو خپل پلار په خپل یا په ظاهرو یا د شانتي وجو تباہ بربادي کو اولې د نبی رسول الله د خط بے عزتی کړی تباہ او برباد شو بادشاہي ختم شو بادشاہي بیا ختم شو لوري وسو کوئی بادشاہ نشو بیا تباہی پراله کتاب کریم یا عزت په جندل او د عزتمن خط عزت په جنا کتاب کریم شان ورشا کشمیر رحمه الله لا پینډای شیخ رحمه الله داخله لته نو حسینوی رحم الله ولا خط ورکړو چې دا زما شاګرد دی دله دوره حدیث کې داخله ورکا نو چې خط څنګه ورسید هغه ور تاولوي چې زرا غلم حسینوی رحم الله شاګردم ارانیخ شو بیمارو ډیر بیمارو رانیخ شو ما نیخ کی پیجی تاسو ډډو لګوي نه خط ول ورکو وی دا هغه بیا ما ته بالغ کړي زه دا هغه خط په ملاستانو ګورم ویرانیخ کیما بیا چې کوم نو حسین رحم الله خط اپستور ګو باندې کې خود او انی القی الی کتاب کریم مال لوی عزت من کتاب راکړی شه دا وی دیو باندې نه حسین لوی دیو باندې نه ستانی کدو باندې ته ذات دیو باندې ثابت خپل تر څه شي دیو باندې نه دیو باندې دل نه دیو باندېانو سره سبق ویل دي زموږ مشران دیو باندېانو سره سبق کول په دیو باندې کې سبقونه ویل دي دیو باندې کې پاتې شوی دي قاری شمس الدین رحم الله دیو باندې کې 2 کاله مدرس پاتې شوی دي زما استاد مفتی کفایت الله صاحب په مدرسه کې نیلوی صاحب رحمه الله و کاله مدرس پاتې شوی دی ته دیو باندې راځه سړی وای چې موږ ته وایو په دو قاری طیب صاحب رحمه الله هغه شاه صاحب رحمه الله له همسا په تحفه کې را لګلی و ته دیو باندې کتاب التوحید د جاجروی صاحب خپل کو او هغه په خپل مکتبی زینت وګرځاو دیو باندې زمو وای انی القیا الی کتاب کریم یقینا راغوزل شوی د ماته کتاب عزتمن هغه توی چې مختوم بو مہر په پیواله شو آیت وی نبی علیہ الصلوۃ والسلام بیا مہر ځان له جوړ شو نبی علیہ السلام مہر ګوته مبارک او داسې مہر یو تو ګوري کاری دا محمد رسول الله کاری کتابن ها دک مہر د نبی علیہ الصلوۃ والسلام دا عکس ته دا غي عکس ته دا فوټو سټیټ ته دا محمد رسول الله لاندې محمد د پاسه په رسول او د پاسه په سو الله محمد رسول الله دا ګوتوا هغه باندې وو دا د مہر طرف په تلی طرف تراغله تلی طرف ته وو چې کله په خط دا کو دا په لګو صحابو ته وی به مہر خط بادشاہان نه قبلې نو مہر برابر کا نبی رسول الله دا مہر لګو محمد رسول الله دا مہر به وو کتاب کریم کتاب عزتمان نو مہر زده دی زکه ته عزت مند وی انه من سليمان او پناشنا طریقه راغلم دی مرغه راوړل نو خامخا چل دی انه من سليمان یقینا دار طرف د سليمان نا و انه بسم الله الرحمن الرحیم لاندې خبرې به لیکلې انه من سليمان د طرف د چانه دی سليمان دیول سليمان خپل نوم مخکې کوي او د الله نوم رسو کوي یو خدا را چې دلته ترتیب نه خي دلته ترتیب نه خي دویمه دادا چې چاته به خط ولیګو ناغي کې به چې سو پورې لیګون کې نو لیکل ناغي به کته نه دې وجه نه د پاسه په لیکل چې من سليمان یا من فلان ځکه چې غي به خطو نه کته تر سو پورې به چې په لیګون کې لیکل شوی نو چې چاته به لګل او مرسل الیه ناغي به خط نه کو دې وجه سليمان اصل خپل نو مخ لیکل دا دې نه ده انه من سليمان یقینا دار طرف سليمان نه او انه دې کداري بسم الله چې جوخشي پونم د الله پوره جوخشي پونم د الله پوره بس په توحید پوره شي جوخشي الرحمن الرحیم بخون کې مهربان تیر ګناونه به تمام کی بس کی راضي اوس نور خبره بس کی الله تعالی علیا کتا سوای چې موږ مقابله کوله شي الله تعالی علیا مقابله مکوې زما سره زور مکوې په ما باندې ځان مو چتوي په ما واتونی مسلمین راشي مال تابعدار بس لنډه خبره به کړي الله تعالی علیا واتونی مسلمین مو مزانو چتوي په ما او راشي مال تابعدار واخر دعوانا الحمد
أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم قالت يا أيها الملأ أفتوني في أمري ما كنت قاطعة أمرا حتى تشهدون قالوا نحن أولو قوة وأولو بأس شديد والأمر إليك فانظري ماذا تأمرين قالت إن الملوك إذا دخلوا قرية أفسدوها وجعلوا أعزة أهلها أذلة وكذلك يفعلون. سورة نمل کی د فرقان د مسئلې د پاره وجه ذکر کولی چې د خیر او د برکت خاون یک کی आवाज الله دې بل سوکنا یواز الله د خیر او د برکت خاون دی زکا چې یک کی هغه دی چې په پټو پويږي نستاله مناسب خیر هغه ته معلوم دی او یک کی هغه دی چې سلامتی اور کوي خلاصون ور کوي نتاله خیر او برکت یواز هغه در کوي بل څوک نه. دا اوله مسئله د پاره چې په پټو یواز الله پويږي بل څوک نه. یو واقع د موسی علیه السلام د مواقع د سليمان علیه السلام ذکر کړه. د سليمان علیه السلام واقع کې د روزاینو کې دا بیان کړل چې د هدهد نه خبر نو د بلقیس د حال نه خبر نو د هدهد د دروغ او د اختیار نه خبر نو دا هم پته نه و چې بلقیس په واپسی سره جواب راوړي. هغه هدهد ته مال بیا جواب راوړه. نو هغه کې خط د سليمان عليه السلام بلقیس ته ورسید. بلقیس اسمبلی راغوخته پارلیمنت راغوخت آئی سره مشوره کوي او خيار وا بے مشورې کار نه کو. کینول هغه ته خبر وکړه هغه خپل انقیاد او تابعداري او زور ښکارا کوي خو بیا غدو خيارتیا نه کار اخلي. قالت یا ایها الملأ افتونی فی امری وی بلقیس و سردارانو افتونی فی امری مشوره راکی ماتا پکار زما کې فتوا راکی. اڅ مفتیانو دې کوم استفتاء کړی و خودلته مراد رائے دا. افتونی فی امری مشوره راکی ماتا پکار زما کې ما کنت قاطعا امرا نیمز یقینی خبره کون کې یو فیصله غسون کې یو کار قاطعا امرا نیمز غسون کې یو کار یعنی غصه خبره نکوم لا غصه خبره ته صبر کوم تر سوچ تاسو راي نه را کړی. نیمز قاطعا امرا یقینی فیصله کون کې یو کار حتا تشهدون تر دې چې تاسو حاضر شئ ماتا حاضر شئ تاسو نسل حاضری کی مشورې لا حاصل مانو کا حتا تشهدون تر دې چې رائے راکې ماتا تشیرون تاسو مشوره راکې رائے راکې بیا وځ خبرو کوم اس خبره نکوما حتا تشهدون تر دې چې تاسو رائے راکې ماتا
قالوا نحن اولو قوة واولو باس شدید قالوا نووی دی نحن اولو قوة واولو باس شدید من یو خاندان نمٹو وسمشتے زوروریو واولو باس شدید او خاندان د جنگ سخت یو من او اصلو برابر یو دین چې پچا حمله کړی دا نو خو مضبوطه حمله کو دا سه اخوا د خو حمله نکو خزوردار حمله کو واولو باس شدید خاندان د جنگ سخت والامر الیک فانظری ماذا تأمرین اختیار ستا دی والامر الیک فیصله تا تدا اختیار ستا فانظری ماذا تأمرین نو ګورا پخپل رائے سوچو کا ماذا تأمرین چې سرای را کایته ددا سنران دی خود ته داس انقیاد کارا کړی دی چې عقل سلب شنو بیا داسینو والامر الیک فانظری ماذا تأمرین اول ور تخپل تابعداري کارا کیس چې ستا په بیگم صاحب کې جان پر جان بھی قربان دا ہورا بیگم صاحب کے فرمان پر جان بھی قربان پی بلی تقریر کو نو وی دا غلی وی بیگم صاحب امرا شویدہ نو مونگ بداغی میشن تا قیامت جاری رکھیں گے وی خبر ادا سے دا زو خوز کمدنو پر میشن کے مخلص ما چه تاسو تویدا خبر کوم چې دا الله درباری او بیگم صاحب چې کمونو مالا گریوان تلاسوا چې تا زما میشن سره سکړو بیا وله څه جواب ورکوي بیا وله څه جواب ورکوي یا جواب نن تیار کیوي سر د بیگم صاحب د جواب غم دی نه الله د جواب غم سره نشته دای چې عقل سلب شینو بیا ټول قوم او یوې خزر زنده‌باد आवाज کوي والا امر الیک دا ټول لقه شانتی فیصله استادا تاسو شي خو خدانو فانظری تاسو ګوري ماذا تأمرین سمشوره کوي چې تاسو بس ولغه تو ګوري ماذا تأمرین قالت ان الملوک اذا دخلوا قريه ډیرو خياروا تاسو په طاقت غاوري او بادشاہ دی دا څه خطر علی ګلې انه بسم الله الرحمن الرحیم الله تعالی علی واتونی مسلمین او دا خبرې پکې نشته تلاندې وګړي پکې نشته صفه خبره ده نو کجان کو اسنه چې ذلیل شو سړی معلومول غواړي چې په دعوت کې مخلص ته وکنا قالت ان الملوک اذا دخلوا قريه نو وی دي یقینا بادشاہان چې کله دن نشي کلیتا یو ملک تور دن نشي اذا دخلوا قريه چې کله دن نشي یو ملک تا نو افسدوها رواني کی کله روان کی وجعلوا اعزت علیها ذلہ او کی عزتمن خلق دا غی ذلیلا عزتمن ولا ذلیلا کی سپکی کی ندل تبراشی منگا عزتمن یو سپک سپور وم کی کپ تابدارائی باندے لاړلو نو عزت کی بپاتی شو او کنا حمله را باندې وکړه او خرابې کړو ډېر به عزت شو نو چرستو به عزت کیږي نو په عزت کې منل خدي عزت کې منل خدي صوفیات ناصر اوباسی تفسیر د آیات نه دي خصوفیات روباسی ان الملوک اذا دخلوا قريه لوی مالک الملک سوکتے بادشاہ اللہ دے چې الله عزل طور دن نشو اذا دخلوا قريه افسدوها اکر روان کی څنګه روان کی د غیر الله محبت پکې ختم کی امخ کې د غیر الله په مینا آبادو کنه د غیر الله په مینا آبادو نو دا د غیر الله مینا د مخلوق مینا اتنا ختم کی وجعلوا اعزت اهلها اذلہ مخ کې پکې د مخلوق مینا عزت مند اپ کې سپکا سپور شي د الله په مینی بادشاہ شي د الله په مینه باندې بادشاہ شي چې د الله رب العزت مقام زړه ته نصیب شي نو بیا هر یو سیز او تحقیق کاری هر یو سیز او تسبق کاری او چې د الله رب العزت مقام نی نصیب شوه نو بیا هر یو سیز ورته غړ کاری او چت کاری وجعلوا اعزت علیها ذلہ کی عزت من خلق دې ذلیل او سپک وکذالک یفعلون دا یاد دې خبره ده چې د خپل خبره تاکید کړي چې هم دغه شانته کوي د ما چې څنګه وي دا دنیا سیاست ته نو
وکذالک یفعلون دق شانتی کوي دا سیاست د دنیا یادا الله رب العزت جیم دې نو چې وصل کای نه داغي خبره شو کو پاز الله باندې ودرېږي نو بیا د الله خبره ده وکذالک یفعلون الله تایید کو چې هم دق شانتی کوي دا خلک باچایان وردن نشي نو عزتمن ذلیل کی عزتمند ہوتا آئی تا کل یو خطاب ورکی کل بل خطاب ورکی وکذالک یفعلون امدک شانتی کئی دا سیاست دنیا دے وانی مرسلاتون آئی خپل ذہن کی دا حق پرست او دا باطل پرست دا پارا یو دا غای مقرر کرده نو اغا معلومی خپل ذہن کی چی گوری زو تحفاو تحائف لیگم نو گورما چې د دنیا لپاره اړم دی او که دین لپاره یقیني مخلص دی کما تحفه او تحائف ولګل او دا قبول کړل او چې خلا نور را لګي او غل شو بیا سره جنگ کیږي بیا دنیادار دی بیا سره جنگ کیږي او که تحفه تحائف واپس کړل غوسه شو به او چې دې سره مې کار نشته ما چې سویل دی هغه ومني نو بیا به خبره بدلی نو هغه تحفه تحائف وفد را روان کو راوی لګل دا امتحان دي کنه وانی مرسلاتون الیهم بیادیتن یقینا زملی ګن کې دیتا یوډال الارا فناظراتون نکتون کیم بما يرجو المرسلون چې په سبا نه راګرځي استاد لګل شي قاصدان پس خبر واپس کیږي بما يرجو المرسلون یعنی جواب سراوڑی چې جواب سم راوڑی ها کې راوڑی کنه یې کې راوڑی پته به ولګي بما يرجو المرسلون چې په سبا نه راګرځي لګل شي فلما جاء سليمان هر کله چراغ سليمان تا يرجع المرسلون ٹھیک دی کنه يرجع المرسلون لګل شي لګ دی ګډیر دی ډیر او جاء راغله یو دی ګډیر دا جاء خو یو نته فلما جاءو خو نو جاءوي دا مشر ته اشاره ده تله خو پورا جرګه خو جرګه کې یو مشری کنه ناوالی وی چې مرسلون و جرګه خو مشر یو خو یو په قیادت کې دلونو فلما جاء چا مشر راو رسید او سليمان عليه السلام بیا خبره ټولو ته کې اتومید دوننی خبره باندې پوي کله به صيغه د چای د جامع کله د واحد د جمع کې و ټولو ته اشاره ټول وفد او جرګې ته او چې کوم مفرد ده نو کې به خبره غ مشر سړي او مشر سره به خبره کوي فلما جاء سليمان هر کله چراغ سليمان تا قال تمدونني بمال نوی وتا اتمدونني اتا زیاتوي مال را په مال کې مال را زیاتوي اتمدونني بمال ایتاسو زیاتوی مال را مال امداد میں کوئی پا مال کی زما ما سر لکا مال کم دن تا زما امداد کوئی نما مالونو تو ضرورت نشتے فما آتانی اللہ خیر مما آتاکم آغا چرا کرد مال را اللہ نو غورد داغنا چتاسو لیدر کردی کم دی آغا روحانی طاقت مالی چکم روحانی طاقت را کرد او مادی دوارا فما آتانی اللہ تاسو لیتش دنیا در کرد مال دنیا سره دینم را کړی نو که ته شو دنیا مقابله خو تاسو سره هم جیازي ما سره هم جیازي تاسو سره هم را کډلانچری ما سره هم را کډلانچری تاسو سره ټوپک ته ما سره هم ټوپک ته تاسو سره هم ګولای دا ما سره هم ګولای دا تاسو سره هم فوج دی ما سره هم فوج دی نو دا خو په دې کې مسلمان او کافر یو شي دي بلکې په ځنه کې به کافر د مسلمان نسی خو وي خو چرم کافر د مسلمان نه کېدل نشي مسلمان سره روحاني طاقت ته زکم سلیمان علیہ السلام دا سے مضبوط ہوئی فما آتانی اللہ خیر مما آتاکم دا هم وا سلیمان علیہ السلام دا زور خکارا کولو دا پارا اغیتا زور خکارا کو نو دا آسانو پا غوجلے کی او صفاصلے کی پا لارا کی دا سرو خوختی لگولی لارا کی دا سرو خوختی لگولی دا آسانو چکم غوجلوا پا غی کی دا سرو خوختی لگولی او خورون اولا دا سرو دا خوختو جوکل چې دی راځي چې دی ته د خپل تحفه خپل سپکه ښکار شي هغه هم ز خپل وس مطابق سره سرو خوخت راغسته او ډیر شیزونه راغسته د بچایانو تحفه وي
دا نو لکه چې زمونږ چې کمنو کیلو سیوان راغستې 2 کیلو ایمان راغستې دیو را روان دي دا سينو د بچایانو توفه وي د غټ ورسه غټي وي د بچایانو توفه وي دا سينو کله په کې 16 په توفه کې ور کوي کله په کې $3 ډالر سکی ورکی خبر باندې پويږي کنه په حضرت ته $3 ډالر ور کوي هل ته ځان لو تړلې هغه دلته د پښتون نو مغستې شي بیا نو دا لګیای دا کارونه وکي نو دا هو د بچایانو توفه دا خو د خلکو توفه نه دي چې لا $100 اور کا یا چې کم نه 1 کیلو دغه ټماټر او پیاز ولېګا نه نو او مغیم سرو خوخت راغستوي او سنور سيزونه راغستیو خو خوانه تاریخ ته اعتبار پینشته خود بچایانو تحفه وینو خامخه بسخو کنه نو سليمان عليه السلام واپس کړه فما تانی الله د دنیا په دنیا کې د نوم زیاتم خو ما سره لوی قوت شته کنه چا روحاني قوت ته فما تانی الله خير مما تاکم اغا چراکړي مال را الله غور دا غنا چې تاسو له درکړي چې درکړي الله تاسو له بل انتم بیادیتکم تفرحون بلکې تاسو په خپل ډاله خوشاله شئ په خپل ډاله خوشاله شئ د تاسو ډاله نه قبولوم ډاله قبول نه کړه نبی علیہ السلام لما قوقس بادشاہ ډاله راولېګل نبی علیہ السلام قبول کړه سليمان علیہ السلام له بلقیس راولېګل قبول نه کړه دا ولي سليمان علیہ السلام له بلقیس راولېګل خود بلقیس بګي غرض وو سړی کاتو چې دیندار دی او کو بی دین دی سړی کاتو او د ځان تابع کول بګي غرض وو چې د ځان څخه کما تابع کوم په دې ډالو باندې د ځان څخه کم تحفه تحائف الیګم خزان ته راوړو او مقوقس بادشاہ د نبی علیہ السلام تابع د نبی علیہ السلام تابع نو هغه تابع د نبی علیہ السلام او د نبی علیہ السلام د خرابېدو یره پکې نو هغه تحفه قبول کړه نبی علیہ السلام قبول کړه او د سليمان علیہ السلام باندې داغي د بدګمانه دغه کېدو چې ځان د تابع کولو غرض یو پکې نو سليمان علیہ السلام قبول نه کړه دیو جن حدیث کې راځي نبی علیہ السلام فرمایي خذلات آیا مادام العطایا خذلات آیا مادام العطایا تحفه والی ډالای والی چې تر سو پورې ډالای یي سو پورې سي ډالای فایذا صارت رشوتن علی الدین فلا تاخذوها فایذا صارت رشوتن علی الدین فلا تاخذوها چهار کلا دا د دین لپاره فایذا صارت رشوتن علی الدین فلا تاخذوها شکل د دین بدلا وګرځیدا یو روایت کې عوضن عن الدین امراضی چې دا د عوض د دین نه وګرځیدو د دین نه بدلا وګرځیدا چې پیسې درکې او دین پیدا نه اخلي ډالای درکې او څه پیدا نه اخلي دین پیدا نه اخلي فلا تاخذوها نبی اسلام وی به ما اخلي وی فلا تاخذوها به ما اخلي تاسو خو فکر بومي یا بومني خذلات آیا مادام الات آیا ویداین یوز ولا موږ له سره کی دا خو موږ له تحفه راکی او موږ له ډالر راکی موږ سره امداد کی نو کافر او مال له سره خو جوړ راکی دی کنه سليمان علیہ السلام ولنو چې دا کافر او مال له ځان سره ویني عالم سليمان علیہ السلام خرابېدنه او خو بالکل مستقل او خو نور ته سبق پر خود کنه سبق نور ته پر خود چې د بيدینو په پیسو باندې خرابې او تا اخلي دي نه چې بیا تحفه او تحائف قبول نه کی نه دی وای مال چې کمونو دا پاخه کړلو دایره لا وکړل نو ټیک تا تعالی دا وکړل خو دیني دا نه وړه کنه نو برګدر کوي او بین شوړي نستاپی کو اوس پکار دي چې تاسومره مسلمانې برګدر کوي او بین شوړي ناغه توم خو مسلمانې نو مرلې د پارارټ بایلی یو مرلې د پارارټ بایلی نو دا سبق خودلې چې ماخلی چې تر دغه تحفه نو وایلا خو چې دیني په دنا غستو انجیوز والا په دین لی احکامات د دین پیلی نه غستل ته ناروا دي ها کې یو سړی دی داسې زور اور دی ماشاءالله چې داسې زور اور دی چې وي اخله مې ته نو الله تعالی کوم چې په دې طرف رالي نو خبر درني نردي شي بیا لري دیوالي honda سشته نوې او خو ته چې کیږي چاوت ذکر یو ته شهر سلوټو ته کوي ها ذکیږي لکه نو کدا چې وې چې دور ایمان در کې وې بیا موږ چې اخلت نه
اولتنه چې صورت نه اخلي خدا په کې نيته چې وسره خزي وباسا خو نقدو کې د نار سوا غستل خو نو دیو چې سړول ورکه دین تین اخلي هغه دغه دي مشکات کې روایت راځي باچانو تحفه ور کول ماخلی تینا ومنګ به ځان په دین بچو کنه ومنګ کې دین شته نو تحفه به تنالو او په خپل دین باندې وزن ته سکو ساتو په چر نشي کولای چر نشي کولای بیا چې یو ځل د ځان تابع کړي په پیسو باندې د ځان تابع کړي بیا کولای نشي صح او داړه ورس په چې چون کې سپه هغه ته چې کمندنه یو درې ورځې غو خوا چوا بیا وستا یار شوی کته ډیر داړه وری او ډیر چې چون کې خو چې یو څو ځله ته غو خوا چولا او سو پټی دل دار کړل بیا به ته دا غي غاینو جس کی کاوګه اوس کی کاوګه چې دا چا خوري بیا به دا غي غاګای بیا ولګي وس کینو ځکه وای دا ډیر فقیر روایتوم په دی باندې دي چې نا بخلی فقیر روایت دي نبی علیہ السلام یو ځای خپل ویل لا نستعين بمشرکین مونږه چې کومنه مشرک نه امداد ناخلو مشرک نه امداد ناخلو دا دی یو دونه سورا مال کټکی او ناستی ہوتا او دینی په وایله دینی تباہ و برباد کو بالانتم بهدیاتکم تفرحون بلکې تاسو خبر ډاله خوشاله شئ ارجع الیهم څنګه سليمان علیه السلام دشمن راغله څنګه ګرم لګیا دی خپل سره نرم او پردو ته ګرم خپل ته زاګ او پردو ته داګ دا سه کلک شه پردو ته څنګه سليمان عليه السلام نیغه خبره کوي صاحب خبره کوي ځاو نشته خبره ختم بس نه قبلهم ابو تخامه غاړي وی غاړي د بلی غاړي کیږي کنه یاره جی په خدای خینو که زمون څه غرض نشته تاسو ملاقات لراتلو نو تش خپګیو مونږ چې تاسو سره بد کاری هغه خو بم سویلی کنه چې دا څه ته چې نه قبلو مغه ته خمه قبلوا دا خو نه خو هم خامخا سویل لګیاو سليمان عليه السلام سکوټ جواب ورکړي ارجع الیہم واپس شویتا ورما فرقوی کنا یار تو د کافر نو کری چې دا کافر نو کری الله دا چې د کافر نه خپل دین حفاظت کول شي کنه که صحابه بعضی وخت کې چرته نو کرای د کافر کړي د يهودي کړي د نصرانی کړي نو هغه به امید ده او یقین دې زمونږ چې کافر به مسلمان کړي د خپل اخلاقو د وجه خپل دین وته نه پریخي دا اوس خو خپل دین پری دي کنه دې ته فکر پکار دی فرق پکار دی پارس په یو تل نه ترل پکار او څنیوم وای پیمنګ په شرانو مو چې کمنو هندوانو سره اتحاد کړي کوم بریلیانو سره اتحاد وکړي چللی نو خو فرق پکار دی غي هندو ته هندو ویل نو اتحاد کړو هندو ته هندو ویل نو اتحاد کړو اوس ته بریلی ته بریلی وای او بریلی ته مشرک وای بیا سره اتحاد وکړي شیعه ته کافر وای بیا سره اتحاد وکړي نه کوي سره بیا ای خوار سه یو کړل شیعه سنی بای کړل هر څه یو ګرځول نو دا فرق پکار دی فرق چې صحابه کو نو کری کړي دا نو کافر مسلمان کړي دی خپل دین نه دی پریخه او اوس یو سر نو کری کوي نو تقریبا ټول واړول الا من شاء الله سلګ به کې چې تاسو مسلمانان پاتې نو هغه هم کچکړی دي بالانتم بهدیاتکم تفرحون بلکې تاسو پر ډاله خوشاله شئ ارجع الیہم وګرځه دیتا ورشذا فرنات یا نوم بجنودین خامخا رابولم دی تلخ کاری لا قبل لهم چنووی مخامختیا دی لرا دی وس نشی لرلی لا قبل لهم بیا چنووی دی لرا وس د مقابلی بیا دی لخ کارو نشی نووی مخنیوی لهم دی لرا بیا دی لخ کارو چه دی لخ کارو مخنیویو کی ورنخرجنو من عزلتان خامخا او بشرم او باسم دی لرا دغی کلینا خوار زلیلا ازلتان سپک وهم صاغرون او دی بوی زلیلا یو نفس ذلت او یو صغار دی اشد ذلت تیلگی سخت سپکاوی وهم صاغرون او دی بوی سپک سپور قال یا ایو الملا سڑی خو واپس کرل جرگا واپس شوا وفد لال سلیمان علیہ السلام یقین دیوس چکار سی خدای برازی نو دیتا خپل پیغمبرای معجزه ښکارا کول غوړي دیتا خو ما صرف دومره ولېګل
خاطی ولېګو او خاطی راوړو او دیوا رالل ویلیدل خدای د پیغمبرای معجزه نه لیدلې دوی ته معجزه ښکارا کول غواړي نو قال یا ایو الملا وسردارانو یا ایو الملا اے سردارانو ایو ماتا تخت دے د دې دا پای تخت چې کوم دی دا ماته سوک راړي ایو کوم یاتی نی بیار شیا کوم یو براوړي ماتا بیار شیا تخت دې قبل یاتونی مسلمین مخ کې دینا چراشدی ماته تابعدار چې دې راغلي ندي انو څوک به راوړي داود سليمان عليه السلام کوي دا پردې تخت راوړل به اجازه تا هغه ته اجازه نه ورکړه دا غي د مال راوړي اغیر راوزی او دی با تخ راوچت کی داول سلیمان علیہ السلام راڑی نو دا خو خبردار چې دغه خلادی مسلمانان شوی نه دي حربي کافر دي کنه خاطر تلګل ده لا مننتیا راغلی نه دانو حربي کافر دي او دا حربي کافر نه چې په کومه طریقه مال غستې شنو حالت نه جنگیاله کافر دي چې کمال ته حالت نه حربي کافرو داغي مال غست دوی مداوا چې سليمان عليه السلام ورته معجزه ښکارا کول ما ویل چې معجزه او تخکارا کول چې دی خو راضي استابدار خو چې دلته مخ کې تخ پروتي نو پته وته لګي چې دا زمونږ دراتلو مخ کې څنګه راغی خو معلومیږي دا چې دا پیغمبر دی او دا د معجزه ده نو ایمان براوړي او بل دام دا چې خيار ده او کما کلا چې پوشي چې تاخره را نړول دي نو خو بادشاہي عبارت د چا نه د تاخ نه نو معلومیږي چې بادشاہي مې څه شوی ده ختم شوی ده د خپل بادشاہي د ختمېدو باندې هم پوه شي چې تاخ مخلار بادشاہي ما څه شو ختم شو قبل آیاتونی مسلمین مخکې دینا راشدی ما تابعدار قال افریت من الجن وې مضبوط طاقتور د پیریانو نام سمع افریت سخ طاقت والا قال عفريت من الجن ويدير قوي د پیریانو نا انا تی کبھی زبیر عالم تا قبل ان تقوم من مقامك مخکدنا چې پاس ته خپل مجلس نام سار نوا د فیصلو مجلس لګیدو دربار بولګي تر ماسپخین به دربارو سليمان عليه السلام سار خبرو کړه چې دا تخ بسوک راوړي هغه وی زبیر عالم خصات په دومره لګي چې دا مجلس قضا بلا ختم شوی نی قبل ان تقوم من مقامك مخکې د پاسه دوستانه من مقامك د زایستانه یعنی دا مجلس بلا ختم شوی نی د قضا مجلس چې ما ودا شعر اوړي او وسره دا مورا واني عليه لقوي امين راوړم نزور اورم په دانه چې پلار کې رانو ورځيږي راو چتولې شم ټول تخ په دل आवाज راړم لقویون یقینا زما په دی باندې مضبوط او بل دادا چې سپاغي تخ دی دا مو ډیر ناشنا تختو نو هغه ملغلری چار چا پیرا چې په سلګیدلی دي نو هغه ملغلری یو به نه لقومنا امین امانتداري او زما په دی باندې مضبوط امانتدار سليمان عليه السلام دا خو ډیر وخت نو ماس پخینه پورته ته مونږ نه شو او ته وتا غراړي دا وګرانه ده دوه وخت نه کیږي دا ډیر وخت دی قال الذي عنده علم من الكتاب نو یا کا چود د سرا علم د کتاب عالمو کتاب پویدو انا تی کبھی زبیر عالم تا تدا زبیر ترالم قبل يرتد الیک طرفک مخک دینا چ واپس شتا تا نظر ستا ان دستر کی پرب کی قبل يرتد الیک طرفک مخک دینا چ واپس شتا تا نظر ستا یو پر دی بانو چتکړی بیا بدلا کته کړی نه تخ بدی ز پروتي زبیر عالم ناسو کو قال الذي عنده علم من الكتاب وإذا صفم برخیاو وزیر مملکت سلیمان علیہ السلام وزیر اعظم آصف بن برخیاو او یغدا
وی چې زه به راوړم او د سره اسم اعظم او د اسم اعظم په زور باندې راوړو نو سليمان عليه السلام ولې نه راوړو سليمان عليه السلام ته اسم اعظم نو ځه شاګرد ته اسم اعظم ده او استاد ته اسم اعظم نه ده پیدا خیر کله کله ولید نبی نه شي غوړ شي دا دروغ دي ولی چرته د پیغمبر نه غوړه کېدل نشي دروغ خبره ده ولی د پیغمبر نه غوړه کېدل نشي دا شاګرد د پیغمبر د څنګه غوړه شو ځنی بیا دا وای کدا غره اوري کاسبون برخیای نو کرامت دا اسف دی او معجزه د سليمان دا کرامت د ولی دا معجزه د سليمانی کمال د شاگرد دا کمال د استاد نو او خدا دا چې دې مراد یا خود سليمان دی سليمان عليه السلام خپل وی زبر اورم کنه ځان ته بیا وی زبر اورم نو دا معجزه دا غشوا یا جبرائیل علیہ السلام وی علم دی کتاب غسر او کنه جبرائیل علیہ السلام وی زبر اورم وی الذي عنده علم الكتاب انا اتيك به زبر اورم وی یا سو کوئی چې الله رب العزت قال الذي هو يا غزاد شغسر علم د لوح محفوظ دی بس زبر اورم کنه چې په هر حسب پويږي الله یې زبر دل راو رسول بل چاته څه ضرورت ده الله رب العزت ویلی آراتی کبھی زوراولم تعالی دا قبل ایرتد دیلیک طرفک مخی دینا چو واپس شتا تنظر دی فلما راو مستقرن اندا وارکلائی چویلی دی دلارا مستقرن مضبوط دخوا عندهو دی سرام چه دی سرام مضبوطو اولار پروتو فلما راو مستقرن کلک اولار دا تق عندهو دی سرام قال هذا من فضل ربی دایره کې د الله شکریا ادا کړه دا نوې ځان ته چزوم سیم او زمام سبات شهیدا او زمام سمملکت ته څنګه یو سات کې مې د تخرا ورسو یو سات کې مې تخرا ورسو نه هر څه نسبت د خو الله ته کوي هاذا من فضل ربي دای فضل رب نوې دته فضل رب ویلي دی د په آرام باندې کور جوړ کی او پاسو پیوری کی هاذا من فضل ربی دا لیکل حرام دی چې په حرام باندې جوړ کی او بیا فضل در رب وته دی باندې غضب ربی لیکل پکار دی دا در رب غضب دی هم په حلال د کور جوړ کړل مزیدار او د پاسو پیوری کی ماشاء الله لا حول ولا قوه الا بالله یا هاذا من فضل ربی جدا خبره ده چې په حلال او پاک او مزیدار جوړ کی اعلی په حرام پیسو کور جوړ کی د پاسو به من فضل ربی ولیکي نا په حرامو پیسو جوړای او بیا من فضل ربی لکی هاذا من فضل ربی دې ته فضل رب دې امتحان می کوي لیابلونی اشکر او مغفور امتحان کې زما چې قدر کوم د الله او کنا قدری چې زنا شکر کوم او کنا شکر کوم ومن شکر فانما یشکر نفسی چا چې قدر کو د الله فانما یشکر نفسی یقینا فائدہ د شکر او د قدر خپل ځان دام یعنی دته باندې نعمتونه زیاتې رومي رحمه الله وی شکر نعمت نعمتت افزون کنات شکر نعمتت افزون کنات کفر نعمت از کفت بیرون کنات شکر نعمتت افزون کنات دا الله د نعمت شکریا ستا نعمتونه نورم زیاتې او کفر نعمت از کفت بیرون کنات دا الله د نعمت نا قدری هغه د الله صوباسی کفر نعمت از کفت بیرون کنات لا در دلا صوباسی ومن شکر فانما اشکر نفسه ومن کفر چاچنا قدر وکړه فإن ربي غني کریم یقینا رب می بے پروا دی عزتمن خلقو عزتونو ته دا خلقو شکرونو ته ضرورت نشته خو د فائدہ د خلقو ده ومن کفر چاچنا قدر وکړه نو الله هیڅ نشي کوله زکا فإن ربي غني کریم چې یقینا رب زما چې غنیون اده بے پروا کریم او عزتمن سخی ذات قال عرش راغه تخت راغه قال نکروا العرش داوی ډیر عجیبار تختو د دې په تخت باندې د سالم مملکت سبا نقشه جوړوا فایر وډونه داغه نه يرونه
دا غي کلی مملکت سبا ټول نقشا پاتق باندې جوړه او پاغي باندې د څومره کسانو د ناست تنظیم پایتخ باندې د پاسو او پاغي باندې قسمه قسم ملغلري چړاو شوی ډیر کمالی تخت جوړ کړو ځان له خپل خیال باندې نو هغه تخت چراوړو سليمان عليه السلام ورتوي د تخت کې لګرا دو بدلو کوي لړکوي ته سسیز ما ځکه لړکول ته نه خندې به اجازه تا ملر کوي ته خو صرف داسې کوي چې عدل بدل کوي د خي طرف ملغلري غسته وړي د غسه خي ته وړي کورسای په کې بدل را بدل کوي زائد ناس په کې بدل را بدل کوي ستغیر په کې کوي جداواله په کې راولي غرض پکې پخپل وای چې ګورم چې دا خزو خيار دا او کنه کو خيار وا تخت په جن او خيارتیا په کېشته نو معلومه شو چې د هدایت د قبول صلاحیت په کېشته دا دین قبلی او کنا بولاوا او پدې سنوا نو بیا کمقلانو بیا په کې هدایت صلاحیت نشته دي قال نکرو لهارشا خرواج خي کنه نو رواج خو رواني خرواج خي چې دا شانته چې کور په حلال جوړ کړی ماشاءالله پیولي کی امام مالک رحم الله وی سلور چې کور جوړ کړو د پاسه به ماشاءالله لیکلی خیر دی چې سم په دغه باندې جوړ کړی خرواج خي کنه بد رواج نه کوي نکرو لارشا پیناشنا کې دیتا تاخذ دې نانزورو ګورو نانزور ګورمزو ګمګورو اتاحتدی چایدا هدایت مومی آیدا پیجن خپل تاق ام تکونو من الذین لا یتدون یا کیدا کسانونا چلا یتدون چه هدایت نقبلی چه استعداد بکی نشتے یو ثبوت د امتحان راغی چه امتحان اغسطل شي چه سبق دیو تا خول دی او گرد وڑی کی وطا چه یارا داسی داسی ہوا شاب سنگا چل لے چه گرد وڑ تا پسونت نو کی چه آغا گوری چه دا سبق یاد کرده و کنده یاد کرده نو دا ثبوت د امتحانو مشو سلیمان علیہ السلام دا دغه د پاره کول چې استعداد معلوم کړي دي چې د هدایت د قبول استعداد پکشته او کو نشته او بل دام دا چې په دې باندې دا پوه شي تحت دي چې پوه شي دا چې تخراغه حکومت ختم شو تخراغه حکومت شو ختم خدا دا چې تخت بالکل ختم کړي نه دي بالکل ختم کړي نه دي بلکې غي کې تغییر او تبدیلی راوسته ده چې په دې پوشي چې حکومت او ملک رااله بالکل ختمینا خلق رااله ختمینا صرف د خپل حکومت حصہ جوړی چې دا د دې حکومت څه شو حصہ شو صوبه شو ده نورو برحال خود پاتی برحال خود پاتی وای صرف د دین دعوت سره کار دی بادشاہي غستو سره کار نشته دی اتاتدی ام تکونو من الذین لا یعتدون فلما جاءت سلیمان فلما جاءت نهر کلا چرال دا قیلا نو توویل شو چا توویل نو بس قیلا نو اوویل شو سلیمانوی یا بل ترجمانوی بلوی چاویل ها کدار شوک ایدق قصد ستا تخ خوبدا سینی ها کدار شوک ایدق قصد ستا تخ قالت نغیتوی کانہو ہو لکچ دائی کانہو ہو لکچم دائی وی پی جند چه ٹک تس تغییر مغیر پا کراغل دے کانہو ہو لکچم دقائی فاوتین العلم ورطوی باس فاوتین العلم من قبلها یقینا منگل علم را کرشوی دے پیغمبر استا من قبلها مخید راولو دا تاخنام چه کسانو ډالای واپس کړنو مونږ پوه شو چې ته دیندار پیغمبري بس مونږ ستا حقانیت د اغینه معلوم کړی دی اوس تا چې تخت دلته کراړو دا زمونږ د علم زیادت پکې وشو نور نفس پوهه مونږ ته شوی و پوه شوی کی سو پوهه مونږ ته مخ کې شوی و خو اوس د دې تخت راوړو د وجنه زمونږ یقین نور مضبوط شو چې ته خو صحیح کلک پیغمبري نور سنې او تینا العلم راکړې شوی مونږ ته علم د پیغمبر استا
من قبلها مخکې راوړو د تخنا او كنا مسلمین موږ جنگ لنی راغلی مذاکرات لنی راغلی وكنا مسلمین موږ تابعدار راغلی بس موږ خپل بادشاہت نلاس وینځلی دي موږ استاد حکومت دلان نظام داخلو وكنا مسلمین موږ یو تابعدار موږ راغلی تابعدار صدا ما كان تعبد من دون الله چې دا سو خيار او غیر الله عبادت سره کو پیدا خدای چې بغیر الله اختشن الله بدن يرشي کنه وصدها يوم انا دایاتکم وصدها بند کړي ودی لرا اغه سيزونو چې دوی بندگی کولا د الله نه علاوه نو دوی سيزونو بند کړي وا صدها بند کړي وا دلرا ما كان تعبد من دون الله اغه چې دوی بندگی کولا د الله نه علاوه ګینه پیغمبر صداقت علم متراغلو خو دغه سيزونو بند کړي وا یعنی د غیر الله په شغل د الله شغل پاتې شو د الله رب العزت نه علاوه په نور مشغوله وا نو الله رب العزت نه پاتې چې په غیر الله مشغول شي نو الله بدر نسو شي پاتې شي زړه د دنیا لور کو نو جوړ الله دین بدر نه پاتې شي نو ارس بدر نه پاتې الله بدر نه پاتې دیمه وصدها بند کړه دلرا سليمان بند کړه دلرا سليمان ما دا غسنا كانت تعبد من دون الله دیوا بندگی کول د الله نه علاوه دا شرک نه سليمان عليه السلام بند کړه دا غره دعوت په ذریعہ باندې فصدا ما كانت تعبد من دون الله فصدا بند کړه دلرا ما كانت تعبد من دون الله اغه چې بندگی وکول دي من دون الله دا الله نه علاوه دا غین سليمان عليه السلام بند کړه یا صدا الله بند کړه صدا بند کړه دلرا الله نو الله بند کړه د سليمان عليه السلام په ذریعہ باندې دواړه صحیح بند کړه الله دلرا دا غسنا چې بندگی وکول دا الله نه علاوه ان كانت من قوم كافرين یقینا ودا د قوم د کافرونو خي کافروا اوس مسلمان رااله ان كانت من قوم كافرين یقینا ودا د قوم کافرانه قیل لا ادخل الصار ویل شدیتا دن شمالایتا سلیمان علیہ السلام قانون داده چې د وفود د پاره او د قاصدانو د پاره نبی علیہ السلام فرمای اکرم الوفود واجیزوهم چې د بادشاہانو د طرف نه کوم جرګې راځي او کوم قاصدان راځي سفیران راځي په تاسو داغي عزت او احترام کوئ ایله تحفه تحائف ور کوي خزا ولا جوړوي ندینه سليمان عليه السلام اغیلا یو خيسته محل جوړ کو جوړ کړو مخکنا د ملمانو د پاره د پخوانو د سیل سپارټي ځایو د وبو د پاسه خمزیدار جوړ کړو ملمانو قاصدان مچرال نوغي کې وکیناستل خو خپل شش محلو او د وبو د پاسه جوړ کړو لکه سړی کوړی نه پاغه طرف باندې نو خار سره کته پول سره کته چې وګوري نو یو داغه د سوړاون ته کې جونګړګاون ته جوړه دا نو خار نه چوزي مردان په پول باندې چې سړی پوری وزي انو کته چې وګوري د سین غاړه ته یو جونګړګاون ته جوړه او بو کې لانټره چوری داغه د پاسه چې کمندونو بیا یو وړاون ته کوټګا جوړه کړی نه ای په کې ناشتي ځان لا لاندې وبويږي او پاسه دې چې کمندونو ناشتي چي کته کوي نو دا یا میان دي ته دا شانتل ته کې ناشتي دا د خلکو دغه سیل سپارټي ځای سليمان عليه السلام د وفود د پاره او د جرګو د پاره خيستا مزیدار ځای جوړ کړو مزیدار ځای جوړ کړو د سیند پاسه خو شش محالو اوس خو د سیمټو جوړي آ شش محالو چې اوبو ته باندې قتل تاسو به تجربه کړیو می ځنه ماربل داسي چې سړیو ته وګورو سړی وې کسدي وبدي او بیا چې شیشای او شیشه په داسې طریقې باندې جوړه شوی سړی ته سخت کاری او بخکاری نو هغه وشش محل خودوبو د پاسو او یا رنگ داغه داسیو رنگ داغه چې سخت کاری ده او بخکاری ده سليمان عليه السلام مهمانو مهمان خانه ته بوزي لکه مهمان خانه ته بوزي دا خوم خذوا او لوی مهمانو خو پکې دا وزیر اعظم وکنه وزیر اعظم راغلی و نو سليمان عليه السلام ملمانال ته کې بوزي
دا چې هلته کتلا سليمان عليه السلام په کې خډیر غرضونو پدې کې سليمان عليه السلام ډیر د خيارتیا نه کار غسته بادشاہ سره د بادشاہي سلوک کړي نو سليمان عليه السلام وی بوزي دا سیملمانو غرض په کې یو داو چې دې تپته ولګي چې خپل بادشاہي ته نه رشي دا په خپل بادشاہي غوړ شي وا په خپل بادشاہي باندې غوړ وا چې خپل بادشاہي ته شي هیر شي او دویمه داوا چې دا وګوري سليمان چې دا وی قتل چې دا د اوبو د شیشې فرق نشي کوله د اوبو شیشې فرق نو هغه د اوبو د شیشې فرق اونکو نو خپل غلطي وته خوله لکه څنګه چې تا د اوبو د شیشې فرق اونکو نو دغه شانت تا د خالق او د مخلوق فرق نو کړي په پړق دو کشوي او نور تر سجده کړي وا صرف پسدو کشوي په پړق دو کشوي اوس د شیشې په پړق دو کشوي سدي وته وي او بده وته وي بډې دی وتراخ کړي او دغه کیږي پوری وځي چې دا دغه دی او بدی او زما دام خزر وروا خدای مزه دغه د پاسه دا وې لګي به ځه چراته وای چې ځانو یعنی کدا اوسانه وي چې څه کتل په وې خور راغله د خلکو په زمون په کې څه کار چې پیدا کو هغه خدای مزه خدای ریاب د پاسه ششمحل او بجو په تراخ کلی جوړ چې وي ورزانو جوړ زمبا پینو ناغي پنسه راو چتولې आवाज توشه کته کې پنسه او پرداو کا څه کوي او پانډه کار کوي خطا ته پته نشته زنانه چې په غبو باندې پوریزونو پنسه بنو چتای کته کړه پنسه په کته کړی دا خو دغه ششمحل دا ششمحل دا خو دغه نه دی او بنی دي چې تا په دوبو ګمان کړی دی پوهه کړه سېکړه پوهه چې ګمان دې څه دی بے ځای تا پنور باندې ګمان درب کړو په پلوه شو دی درب ګمان کړو په مظهر دی د ظاهر ګمان کړو په دې ځایونو نه الله قدرت معلومې ده نو تاوی کاغه دا دی په مظهر دی د ظاهر ګمان کړو په دې سيزونو نه الله معلومې ده د دې نور نه الله معلومول پکارو نو تا چې کوم دی نو سو کړل نور ته وسوي خدای وي تاوی کا خدای دا دی نه د دنه خو الله معلومول پکارو سليمان عليه السلام په دې طریقه باندې پوهه کړه قیل لا ادخل السار ویل شو ورته د نشد مانایتا فلما راتو حسبت لجتان هر کله چولی د دې د مانای لرا حسبت لجتان دې په ګمانو کو د ډونګ ځای چې دا جوور ځای دی لجتان دا جوور دی ډونګ دی او بلی وکشفت عن ساقيها او دې اراده وکړه کشفت کنه اراده وکړه د لری کول د پړ دی د خپل پنسونا نه چې بس بیا لری کار سو وکشفت عن ساقيها لری کړه پردا د خپل پاندونا قال نو وی وتا یو وین کی بس یو وین کی وینو یا وی ته سليمان انه سرهم ممرد من قوارير یقینا دا د اومانای جوړ کړی شوی د شیشې نام ممرد چې شیشه یو بل سره جوخت کړی شي ویل کړی شي هغه ته ممرد وی تمرید چې شیشه یو بل سره یو ځای کول ممرد جوړ کړی شوی من قواریرا د شیشو نام قالت پوشوا هاي هاي ما د وبو د شیشه فرق ونکو لکه څنګه چې مې چا فرق ونکو د وبو د شیشه د قشان مې د نور او د الله فرق نو کړه قالت نبی ربي وربي اني ظلمت نفسي یقینا ظلم میکړو پزان سخت ظلم میکړو به عبادت مظهرین به عبادت المظهر چې ما د مظهر عبادت کو تفسیر الرحمن وی انی ظلمت نفسی ما ظلم کړو په خپل ځان واسلمت مع سليمان اوس می غاړه کې خدا سره د سليمان په تخت باندې عالم داغه د بادشاہي کې شوم باس واسلمت ایمان میراړه سره سليمان نه سره ځان چې سليمان اسلام وسو شو مسلمان شو مان سليمان مطلب دا دی چې د مسلمان په لاس می سره وړو ایمان داغه دعوت د وجې ایمان راوړو لله رب العالمین د پاره د الله غاړه می کې خدا د پاره د الله چې رب د مخلوقات ته اوسې او په جاندو الله رب العزت او خپل غلطیو ته معلومه شو په آیات پوه شوي خلکو ته بل جوړ کړه بنی اسرائیل او خډیر تپلنا قوم دی تپل کوي پیغمبرات بندامي ناغی ته بل جوړ کړه هغه وی سليمان عليه السلام وی چې زه د جنې سره واده کوم
دی بلقیسی سره سکو واده کوم پیریان خبر شو چې دا وګوروس دا به زمونږ بل صاحب پیدا شي چې دا اوس دی واده کوي نو پروپاګاندا وکړه چې ته واده کوي خو دې په پاندو خو هغه ویختري چې سوای ما دا خو شبر دی د دې په پاندو خو چې کمندونو د غریزي بيزي مر ویختري غاټو او ګړه ته دا بدن باندې غړ ویختري سليمان عليه السلام چې دا سړی رښتیاوي کې درو ګوره اوس خاصه سړکیږي جوړیږي ویاره ګوره چې دا وې دغه څنګه سمې ونه برابر کړي ویاره چې دای رښتیاوي کې درو وې نو سليمان عليه السلام کوم کو چې د وبو د پاس یو تخت جوړ کړي چې وبو د پاس تخت جوړ کړي نو چې دا وتزي نو پنسي بو چتای کنه چې پنسي وچته کې نو ما ته پته ولګي چې دې په پاندو وختشته وکړو نشته نو پاندو نه په قیاس په بیازو کوم خیر دی خو چې پاندو نه معلومه کما پر نور بدن بیا خدای کیسو نو دا وځو پاندو نه معلومه کم نه پاندو چې دغه وکم دا چلی وای جوړ کو نو چې څنګه ورتلا چې دې پنسي وچته کړي نو دروغ وخت پینو سليمان سره کته کا دا خدای غدي دا خوشش محل له تا په چې کم نه د ابو ګمان کړي نو د پیغمبر نه مجسمه د شهوت جوړ کړه چې سليمان عليه السلام دا اراده وا او ورته داسي الله تعالی علی واتونی مسلمین ورته به دا پنسي چته کا صفه خبر نه و سليمان عليه السلام څه چاته تاسو کول شو چې چته کا دا پنسي ته دا څه خبره وا دا اوس خبره ده دا دروغ دي تور دروغ دي سليمان عليه السلام ورته شانتی ویل چې پنسي چته کا دا خبره بالکل غلطه را صحیح نه ده پیغمبر هغه پویا کوي ما چې کوم تشریح مخ وکړه پویا کوي چې دا غلطه شوی ده لکه چې په شیشه باندې د ابو سره کړی دی ګمان کړی دی دغه شانته په نور د خدای سره کړی دی ګمان کړی دی غلطه ده دا ابن کثیر لیکي 216 په تما صفه مده یاد دلان دي من الاسرائیلیات بل هو منکر غریب جدا بل هو منکر غریب جدا باری محیطم د دې دلان دی وی قاسمی تفسیر قاسمی محاسن التاویل سالور سوا صفا هغه وی ډیرو مفسرینو دغه څه کیسې لیکلي دي خو لم تصح سندن هغه صحیح ندي معالم التنزیل دریم جل سالور سوا دریو یا مصفا 473 مدارک دریم جل 215 لا يحتملو ان يحتال سليمان لا يحتملو ان يحتال سليمان لأن ينظر الى ساقيها وهي اجنبيه پردیخ ز پاندو ته قتل فلا يصح القول بمثله دا څه خبره وي مناسب نه ده صحیح نه چې خلک دا خبرو کی او دور د آیات معلومه شو چې دی جایز دي چې بادشاہان د قاصدانو لپاره او دارنګي د وفود او جرګو لپاره څه خصوصي ځای جوړ کی ملمانو له خسته غونډه کې ځای سره سکی جوړ کی دا جایز دی ابن کثیر دا ذکر کړی دی قالت ربي اني ظلمت نفسي يورمي يقينا ظلمت نفسي ظلم میکړه په خپل ځان باندې سو کوئی ودا ولا بعد دی بیا په پیه روایتان دا دغه چې کومونو جوړول کنه دا بنگلا دې په لار باندې چونه دا غکړه او ناورای جوړ کړه چې او د وخت باندې سليمان اسلامي دا خوشبره ده او دا خو چې کومونو ګړه ده په دې خو بلا وختري د دې بس بندوبس کیږي هغه وی دا څنګه ته په جوړ کو ورته وبو جوړ کو او پاره کې بوته دوايي جوړ واچو دوايي بوته واچو پاره ودا وخت ته نسی شي ختم شي دا ګاډر دی چتیږي قالت ربي اني ظلمت نفسي يورامي يقينا ظلم کړه په خپل ځان واسلمت مع سليمان لله رب العالمين اسلام میرا وړل دي سليمان سره لله رب العالمين فرض الله چې رب مخلوقات دي سليمان عليه السلام سره وعده شوی دی کنه شوی تو کوئی شوی دی څوک نه شوی زمونږ دای وعده سره سکار ابهمو ما ابهما الله بس پرېدا
چې الله رب العزت سندي وی جوړ می وای ک شوی لا خره کنه شوی بیا خره ولقد ارسلنا خو بیا وزیر اعظم انا واخه چې کله مسلمانو شنو بیا سنوا وزیر اعظم بس بیا خبره ختم شو ولقد ارسلنا الى ثمود اخاهم ولقد ارسلنا الى ثمود اخاهم صالحا د دې زینا په دوی مسلې واقعات ذکر کړي دوی مسلې باندې واقعات سلامتی ازور کو فکر دې نه کړه صالح لچا سلامتی اور کړه لوط لچا سلامتی اور کړه په معلومه شو سلام علی عباده الذین اصطفى سلامتی اور کو ان کے سوق دے یا اللہ لقد ارسلنا الى ثمود اخاهم صالحا یقینا را لګلې مو سمودیانو ته یو د دینا رور د دی عزیز د دی خیر خوال دی صالحان صالح علیہ السلام ان عبد الله په دې مسله چې عبادت کوي د یکی او الله د بلچانا خدای تعظیم یواز الله کوي د بلچانا فیضام فریقان یختصمون ناګانا دوړل شوی جګړه کون کې عرب کې جګړه تیر شوی دا یا ویډالي وې مانو یا ویډالي صالح علیہ السلام مانو او دوی ویډالي تن انکار وکړو عرب فینزو یایم قال الملأ الذين استكبروا من قومه للذين استضعفوا لمن آمن منهم أتعالى